یو تاوان دا ده چې ته باید علمي پوه سي چې چا سره حسد ونه کې آخرت ته دې تاوان ده، دنیا ته دې تاوان ده. ځکه دنیا ته دې تاوان ده، د هر ورځ به ځورېږي. هغه چې ښه اکشن برابري بس ته به ورته ځورېږي. هغه به بیخي په تا خبر هم نه وي چې هغه داسې لاړم سي، ته به دلته به سوځې. هغه به چې بیرته داسې راسي ته به سوځې، هغه په تا خبر هم نه ده. نو دنیوي تاوانونه هم شته. د یو علت ته چې الله عز وجل حسد سړي نه لرې کوي. علما وی دلته امام غزالی رحمه الله لیکي یوه زمانه وله یو بادشاه و. د بادشاه سره یو نږدې ملګری و. کله به چې بادشاه راغی کې به ناسته نو دی به راغی په د چوکۍ به ورسره کېناسته. بادشاه ته به یوه خبر کوله. وی بادشاه وی چې چا ښه در سره کول ته جزا مه ورکوه، خو ته الله جزا ورکوي. نه ښه خپله راجګېږي، دا ښه ده ته بدله ورکوي. خو چې چا بد در سره کول نه. داسې رښتیا ورته ویلې چې کله به راغی بادشاه ته به کېناسته، بادشاه ته به ویلې بادشاه وی چې چا ښه در سره کول ته جزا ورکوه، چې چا بد در سره کول دا بد راجګېږي ده ته خپله جزا ورکوي. هره ورځ به چې راغی دلته به بادشاه ته دا خبره وکړله. نو دلته یو بل سړی و په هغه بده لګېدله چې ځان بادشاه ته نږدې نږدې کړي، همدا یوه خبر دې زده کړې ده چې چا ښه در سره کول ښه جزا ورکړه، چې بد کول ته جزا مه ورکوه او دا بد خپله راجګېږي جزا ورکړي. نو کرا کرا بادشاه دې سړي ته ډېره داسې نږدې سترګه باندې ورته کتل. الله عز وجل داسې وخت راوسته، داسې وخت الله راوسته. بادشاه ته دا بل سړی راغی ورته ویې ویلې وی بادشاه وی پلانکی وی چې د بادشاه له خولې نه بد بوی ځي. نو بادشاه ورته ویلې دا څنګه زه څنګه ومنم چې ته وایې چې ما ښیي چې د له خولې نه بد بوی ځي. وی که نه منې دا وارې چې درته راغی ته به یې وګورې. وی زه صحیح ده. نو دی بیچارګی خو سړی خبر نه ده، دا محسود خبر نه ده. ته اوس ورته ګوره چې الله عز وجل دې د خبره رښتیا کوي. چا چې ښه در سره کول ښه ورسره وکوي، چې چا بد در سره کول جزا مه ورکوي، دا بد دته جزا ورکوي. ومو لیدل که نه د افغانستان په تاریخ کې چا چې بد کړي ول خپله بد جزا ورکړله. څنګه ځورېږي اوس؟ ښه ته جزا ورکوي، بد ته جزا خپله دا بد ورکوي. نو د سړي ته یې ویلې وایي نن مې ته میلمه یې، کور ته یې بوت، په ډوډۍ کې ورته اوږه اچولې وه. اوږه یې ورته اچولې وله زتي ډوډۍ چې وخوړله راغی بادشاه ته یې راوسته. بادشاه ته یې ویلې وایي بادشاه کېنه. بادشاه ته چې څنګه راغی بادشاه ورته ویلې چیرې وې نن؟ وایي نن چیرې تللی وم. نو بادشاه ورته ویلې لږ لرې ولاړو چې بوی مې بادشاه ته د خولې ورنسي. نو دلته خو بل سړي ورته ویلي ول چې دا وایي چې د بادشاه له خولې ډېر بد بوی ځي. نو دی بیچارګی خو وږه نن خوړلې ده، دی خو پوه نه ده چل خو یې په ده کړی ده. هلته لرې ولاړ د ورته ویلې وایي څنګه بادشاه ورته ویلې لرې ولاړ یې وایي دغسې. نو ورته ویلې دلته نږدې راسه. چې نږدې راغی د سړي داسې خوله باندې لاس کېښودلی. نو بادشاه ویلې چې دا خبره رښتیا ده چې ویلي دي چې ده دا خبر کړی چې د بادشاه له خولې نه بد بوی ځي. خط قلم یې راواخیست، هېڅ څه یې ورته ونه ویلې. پاچا هم ډېر هوښیار سړی و، ډېر هوښیار خو نه و، لکه که هوښیار وای داسې نه کول. بادشاه خط راواخیسته، لیکنه یې وکړله. او د بادشاه عادت دا و چې هر چاته به یې خط لیکه د خط کې به پیسې وي. بې پیسو خط یې چاته نه لیکه، یعنې هر چاته به یې چې خط ولیکه دا معنا چې پیسې ور واچو جب کې، چې خط یې ده ته ورکړه. دی بیچارګی خبر نه ده چې بادشاه ته د ما چا شیطانت کړی ده چې وایي چې بادشاه له خولې بوی ځي. هغه یې په هغه اوږه خوړلې ده. دی چې څنګه ووته هغه سړی ورته په مخ راغی. وایي چیرې ځې؟ وایي بادشاه سره مې ولیدل. وایي څه درته ویلې؟ وایي دا کاغذ یې راکړه، په دې کې شی لیکلي دي ویلې چې پلانکي والي ته ورسه. نو ده ویلي دی خو بلد و تیار کنه چې ولا لکسې پیسې پکې دي ښې ډېرې. وایي دا کاغذ ما ته راکړه. نو چې کاغذ یې ترنه واخیسته هغه ورته ویلې ما ته راکړه. وایي نه نه در کوم. وایي رایې که بس چې وارې که هغه والي ته روان سو. نو ده ویلې لکسې ښې ډېرې پیسې کې لیکلي. چې هلته کېناسته په چوکۍ باندې بادشاه چې خط وشکه او مهرلا کې خلاص کړه. چې خلاص یې کړه چې کې لیکلي دي چې کوم سړي خط در وړی دا حلال که او پوستکه یې له وښو نه ډک که، او بیا دې چې پوستکه یې له وښو نه ډک که بیا بیرته ما ته په اوښ راوتړه او ما ته یې راولېږه. هغه ورته ویلې صاحب زه نه یم، دا یې بل سړي ته ورکړی. وایي نه باچا خط بیرته نه رد کېږي، دا د باچا قانون ده. چې ورې چا خط راوړ داسې لیکلي چې دا چا خط در وړی، نوم مو مې نه ده لیکلی، تا راوړی. ډېرې زارې ورته کړې، نه سړی را چپه که پوستکی ترې وویسته، له وښو نه یې ډک که باچا ته یې بیرته راولېږه. لا باچا ته د سړي مړی نه ده را رسېدلی چې هغه سړی چې باچا خط ورکړي
چا باچا ته راننوته چې راننوته باچا ته چې باچا سترګې پې ولګېدلې وی بیا راغللې ما خو تا ته خطر کړی چې وی سوی هغه غوی و چې دې وخت سره ګوري چې هغه م راننوته هغه وښونه ډک د ډای راوړ دلته یې کېښوده باچا ته یې ویلې وی باچا صاحب د ده ورته ویلې وایي تا دا خبر کړې وله چې د ما له خولې نه دې وږې بویځي وایي نه وایي نو ولې دې خوله پټه نیولې وایي ده وږه راباندې خوړلې وه باچا ته یې ویلې وایي ما تا ته یوه خبر کړې وه چې چا ښه در سره کول ښه جزا ورکوه چا بد در سره کول بد په خپله راځي له ده نه جزا اخلي ودلید نو الله عز وجل دې موږ حاسدان نه جوړوي